الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. زما عزتمند علماء کرام، حاجیان صاحبان او گران ورونو دوستان، یو برادر محترم د واده په تقریب او سلسله کې تاسو موږ ټول راجمع شوي یو. خدای د هغه واده د هغه لپاره او د ټول خاندان لپاره او د هغې بل کورنۍ لپاره د خوشحالۍ، د عافیت او د خدای د احساناتو ذریعه وګرځي. وروڼو، ودونه عام خلک یو رسم ګڼي. د دنیا په هر قوم کې واده را روان دی. هندوان کوي، سکان کوي، انګریزان کوي، یهودیان کوي، دهریان کوي او مسلمانان هم کوي. بلکې د انسانانو نه علاوه د ځناورو کې هم ودونه وي، د مارغانو کې هم ودونه وي. خدای د یو فطري خلقي طبیعي نظام ماته نارینه او زنانه یو ځای کوي، جاله جوړوي، غار جوړوي او دی پکې دواړه اوسېږي. نو حیواناتو کې، مرغانو کې ودونه وي او په انسانانو کې وي. خو د عام انسانانو واده په یو فکر، په یو خیال، په یو نظریه او مسلمان یې په دوو فکرو کوي، نو دې ته خیال نه وایي. عام خلک چې واده کوي نو په دې بنیاد کې چې نارینه ښځې ته محتاج دی او ښځه نارینه ته، د دواړو حیواني تقاضې دي، یو بل سره یې ژوند تړلی دی، د یو بل نه بغیر یې ژوند نه تېرېږي. دا فکر دی او په دې فکر په بنیاد دا ټول خلک کوي. مسلمان چې واده کوي دی وایي دا خو هم ده، خو دا دویمه درجه ده. دی اول په دې فکر به کوي چې دا د 1,40,000 پیغمبرانو زیاتو کمو طریقه ده او د ټولو اصحابانو، د هر پیغمبر د اصحابانو، د زمونږ د پیغمبر د اصحابانو طریقه ده او د امت د علماو، د اولیاو، د بزرگانو طریقه ده. نو دی به په واده کې د عبادت نیت کوي چې زه د پیغمبرانو یو سنت ادا کړم. نو چې نیت یې دی، هغه نورې خبرې په خپله راځي چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي، ناس ولاړ وي، همواړه عبادت وي. که په 2 قدم عمر هم حاجي دی، چا چې کړي د مکې په لور نیت دی. نو چې سړي نیت د عبادت وي، نو هغه ډوډۍ، هغه خرچه، هغه خواست کاک او مېلمستیا، دا ټوله خدای په عبادت خرڅوي. نو ته به د عبادت په نیت کې ځان لم او زوی لم او ورور لم، سړی چې می خالي صفات مثال درته خیر او 50-50 سره باندې نه او ګواټه ولا جوړ، بوساړه ولا جوړي، اخر ولا برابرې، زلو ولا جوړي، موږي ولا ټکوي. نو دې باندې جامعیت کې چې مونږ کار وشان او سټي ډیری شي کنيات په د پایو د غړو د ماستو کې هغه سټي خو په خپل راځي چې څومره خوراک کې وشان بچي نه ته باندې د پایو د ماستو د غړو کې نو د نشان واده کې باندې دا کې چې دا د پیغمبرانو طریقه کدا اسمه رسم و رواج د دنیا نه پیغمبرانو علیکم
دا آیتونه چېرته مونږ ویلي کوم دغه بیان دی چې خدای پیغمبرانو له ښځې ورکړي دي اولاد یې ورکړی دی لومړی واده آدم علیه السلام کړی ځکه زمونږ او ستاسو د ټولو دا عقیده ده چې مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو د یو عظیم پیغمبر او د هغه د ښکلې بیبي د حوا دی که آدم علیه السلام واده نه وي کړی مونږ به په دنیا کې آدم علیه السلام خدای پاک د عرفات مخې ته یو خړ دی هغې ته واده نه راوړي نو خدای ملایکې راولېږلې جبریل علیه السلام د ترمذي حدیث وی د مخ ته ځمکې نه خاور را جمع کړه نو هغه ملایکه ډېره لویه ملایکه نو هسې وزرې خوري کې اسمان پټوي 600 وزرې دي نو د دومره عظیمې ملایکې موټي بمسي د مخ ته ځمکې نه دا خاور را جمع کړه سپینه پکې راغله سره پکې راغله توره پکې راغله زیړه پکې راغله سره هر قسمه پکې راغله وادي النمره کې خاوره کېښوده بیا نورې ملایکې خدای راولېږلې وې دا خوشته کې خوشته ډېره موده خوشته پرته وه لحظ وه بیا خدای نورې ملایکې راولېږلې وې د انسان شکل کې جوړ کړي نو څېره ورته خدای پاک وښودله شپېته ګزه اوږد او اووه ګزه پلن په ځمکه یې څېره جوړه کړه دې ټولو کیفیاتو ته قرآن شریف کې اشاره خلق الانسان من طين لازب او خلق الانسان من صلصال كالفخار نو چې جوړه شو څېره دوت لاس په ځمکه پروت نو اوچ شو خاوره خټه کوچي نو دا شیطان سرکوزې به راغی د دې عجیبه مخلوق پیدا کړي نو دا شیطان سرکوزې به راغی د دې عجیبه مخلوق پیدا کړي خو داسې عزتمند معلومیږي ځکه په ملایکو خدای پاک جوړ کړي نو زمانه خو زیات عزتمند نشته که زه پرې بادشاه شم خو سرمن به وباسي او که ما باندې بادشاه شو نو قطعا یې حکم نه منم نو دې پوزې ته به یې ننوت د غوږ نه به یې راووت غوږ نه به یې ننوت د بل ځای نه به راووت دا به دا خو ډول ډک دی ډک زما لاره پکې جوړېږي شیطان لکه د بجلي او د ګیس په شان نه ځای ننوتېدی شي نو چې د خدای کله خوښه وه نو د سر کې روح شروع شو سره یې غوښه شو لاسونه یې غوښه شو پنډو پورې غوښه شو کېناسته داسې مثال یې لکه اوږده سړی چې راویښ شي داسې ملایکې ورته وي صبر وکړه دې آیات کې دې ته اشاره ده ولقد خلق الانسان من عجل نخپې غوښه شو بیا چې بیدار شو داسې عمر کې و لکه د 40 کالو هغه باندې ورکوټوالی نه دی راغلی نو توشي وکړه ترینچي وکړه اوس یې چین کړه ملایکې ورته وي الحمدلله ووایه ده وی الحمدلله دا یاد ده نه چې سړی یو توشي وکړي که نه نو حکم دا دی چې ده وی الحمدلله دا الحمدلله ولې وایي زمونږ عالمان وایي دغه وخت کې دته خدای 3 نعمته ورکړي اول دا چې دا توشي په اسانه وکړه که دا بند شي وی ملایکې سترګې به یې راوتې وي دویم دا ده چې انټوشي وخت کې شکل روان شي تاسو که شیشې ته مخامخ درېدئ او انټوشي مه کړو نو شکل به ووینئ سپوږمۍ او خوله او کنګر بیا هغه خدای یو ځای کړي که دا روان پاتې شي وي درېیم دا یو انټوشي او دوه د دماغ د صحت علامه ده لیونی سړی یو او دوه انټوشي نه کوي د زکام هغه کوي نو ته به وایې الحمدلله یو خو مې انټوشي په اسانه دیم مې خدای څېره بیا ټیکه کړه درېیم دا ده چې دماغ مې روغ جوړ دی او دماغ خو د ټول بدن بادشاه دی پھر لویه قصه ده بیا جنت ته تللی جنت کې به ګرځېدل خو یې نه وي لیدلي ملایکې به یې لیدلې خو د هغې جنس جدا و د ده جدا و نو دوی به باغونو کې ګرځېدل خو یو وحشت به یې محسوسه و لکه سړی چې ځان له ګرځي نو یو ورځ به یو نه د لاندې ملاست نو جنت کې خوب نی د باندې داسې پرکالي راغله ټالی والو سره یو خشته جینۍ د سره ناسته
خدای د پختینه پیدا کړ حوا بیبي او زمونږ عالمان وای دنیا کې څومره خسته خلک تیری شي یا اوس یا تر قیامت پورې راتلونکي دي دا ټولونه حوا بیبي خسته عربی کې وای حوا د خدای د چې سرو شونډې ښکلې مقامات کې شعر راغلی 12 مقامات واحوا حوارقي برقة صدره وغادرني الفصحاد ببدري نو دې خداري نه دي او هغه جنې او خشته نو دوای ورته لاس کولې دا د سړي خدای چې خوښي د خدای سړي خوښي یا د زناورو کې چې نر او ماده یو بل تمایل کیږي دا خلقي پکې خدای دا خواهش پیدا کړی دی د دې تعلیم درجت نه نسکول وینا نو زه دا واره ځان ته رانږدې کوله چې ښکلي کې نو ملکي راغلی نه صبر وکړې یو کتاب دی د هغې نوم دی بدائع الظهور فی احوال العصور او یو کتاب دی دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین هغې کې لیکي چې ملایکې راغلې او نکاح ورله تړل او د حضور پاک باندې لس کراته درود شریف وایي څومره اسانه نکاح دا چې څومره پکې رواجونه شپږ لکه او لس لکه زناور چې کوي د هغې واده برکت نه چې څومره کم مهر یې هغې باندې معاشره ښه کېږي سړی خو به یو واده نه دی ته که لور باندې وغالې بیا به خپل زوی له څنګه کوي نو چې کوم قومونه دا ډېر مهرونه ږدي یا خرڅوي دا ډېره معاشره خرابوي نو اسانه نکاح د آدم علیه السلام با لس کرته درود شریف نو خدای ورته دی وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا آدم توسيږي او تاسو به دا ګلاله نه یوسیږي په جنت کې او ګرځي حق وره به اس پابندي در باندې نشته خو دا یو بوټي ته مونږ دی زمونږ عالمان وایي د دې آیات په دوه مسلې معلومي یو داسې مسله ده چې څلورو مذهبو کې شریکه ده یو داسې مسله ده چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب اوله مسله هغه دا ده چې ناوې به خاوند کره بوځي کور به د خاوند وي ناوې به په ډولۍ کې وړی په موټر کې سړی به په ډولۍ کې ښځې نه بوځي کور په سړي دی ذکر خدای د جنت کور آدم علیه السلام ته منصوب کړ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم ته په جنت کې اوسېږه او تا سره به ناوي نو ناوي د کور په مسله کې د خاوند تابع ده خو دا نشي ویلی چې زه تا سره نه ځم نصیبه څلور واړو امامانو دا مسله بیا دیمه مسله د حضرت امام ابو حنیفه هغه دا که سړي او ښځه کړي په بل وطن کې لکه افغانۍ دی دلته وکړي یا عربو کې وکړي او ښځینې ورسره دا شرط ایښي چې ما به نه بوځي سعودي عربو کې دا قانون دی نو هغه نشي راوستلی هلته ته قاضي طلاق والی دا د دې درې واړو امامانو مسلک دی او د حضرت عمر فاروق له نقل د بخاري شریف دی زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه دا مسلک دی که ښځې سره شرط ایښي هم خاوند به یې بوځي دې شرط له اعتبار نشته او زمونږ دا مسلک د حضرت علي صاحب دی او آیات ته دا معلومیږي زمونږ مسلک ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا یا آدم ته په جنت کې اوسېږه هر ځای مړه شي نو جنت خو د افغانستان عمره نه دی نه د پاکستان جنت کې چې کوم ځای اوسېږي خو تا سره به ستا ښځه نو ښځه په کور کې تابع او د وطن کې تابع د نارینه ده انکار نشي کولی نو آیات ته زمونږ مسلک ثابت کېږي الحمدلله دواړه به اوسېدل په اندازه د شپږ نیمو شلو کالو عمر یې په جنت کې تېر کړی دا ولې اوسئ پیدا خطبه کې لري نو زمونږ عالمان وایي چې خدای آدم علیه السلام ته د جنت ټول نظام کوي
ځکه دی به دنیا ته کوزیږي دی به دنیا آبادوي دا باغونه سړکونه بنګلې نقشې دا ټول خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې اچولی وعلم آدم الاسماء كلها د انسان لا دماغ شپږ استعمال شوی دی لس نه دی استعمال شوی یعنی نیمه نه دی استعمال شوی که پوره استعمال شو دا به ووینې آینده مصنوعات ناشنا ما چې سبق وی دا ریډوسی دا په مسالو چې ګرځي دا مې نه پیژاندل ترانزسټر وی داسې شي وایي چې بجلی به پکې وي خبرې به کوي ما وی دا به څنګه شي بیا داسې څیزونه ما واورېدل چې ریډو به وي نه به پکې لګېدلي او سړی به پکې ښکاري ما اول په بحرین کې ولیدل ما وی اوفو دا شي دی ټلویزیون اوس موبایل یې راغلی نه پکې تاري نه پکې بدایره مطالعې خبرې کوه امریکې سره داسې به ووینئ چې شکل به هم پکې وینئ چې چا سره خبرې کوي ملا بادر سره هغه پکې وینئ او ممکنه ده چې ناشنا مصنوعات ووینئ زما خدای خیر دی چې دومره هجوم رش جوړ شوی دی په دې سړکونو چې څه موده پس په خلک هلیکاپټرو کې ګرځي نو د انسان نو خدای آدم علیه السلام ته د جنت نظام ښایي او بیبي ته د ښځو نظام ښایي چې دا درشل لوښي لرګي د خاوند خدمت میز دا به څنګه برابر نو د ښځو ټولې خبرې خدای حوا بیبي ته وښودلې او د سړو ټولې خبرې خدای آدم علیه السلام ته وښودلې چې ښه تیار چې بوټي ولا بانه شو نو خدای دنیا ته راولېږل نو آدم علیه السلام سرندیب کې راکړل شوی سرندیب د هندوستان یو جزیره و اوس بدا ملک دی هلته یو غر دی کې لاره نو په هغې د قدم نښه ده شپږ فوټه دوه ګزه نو یهودیان عیسایان مسلمانان خیږي وایي دا زمونږ د نیکه آدم علیه السلام قدم دی ځکه دا دوی مني آدم علیه السلام او هندوان وایي دا د ګوتمبد قدم دی نو د هندوانو خبره دروغ ده ځکه ګوتمبد په خپله شپږ فوټه نو د شپږ فوټه انسان په شپږ فوټه نشي راتلی نو دا د انسان د چې قامت یې شپېته ګزه نو شپېته ګزه سره دوه ګزه په مناسب نو داسې نښه ده دغه خلک خیږي سیاحین لکه په خټه کې چې ویسي او هوا به یو مشهوره ده چې جده کې راکوشي هلته بس بیانو ما ته یو ځای ښودی او مخباره کې دا هوا ده خو دا پته نه لګي ځکه د جدې اصل نوم جده دی بیا خدای د عرفات کې جبل رحمت دی او نښه ده پرې دا دواړه خدای هلته یو ځای کړي او بیا لاړل موصل ته موصل عراق کې یو صوبه ده ترکو سره متصله او هلته یو غر دی د هغې نوم دی جودي د جودي په غر کې انسان آباد شوی دی آدم علیه السلام او حوا شپږ نیمې شلې کاله جنت کې تېر کړي خو او د خاوند او د ښځې په حیثیت ټول لس مې افغاني به یې ادا کوو خو اولاد هلته نه کېږي او دنیا ته چې راغلل اولاد یې شروع شي بیا شپېته کم زر څنګه لکه آدم علیه السلام وفات شو نو که آدم علیه السلام واده نه وي کړی مونږ به کوم دی د ابراهیم علیه السلام واده خدای ذکر کړي دوه ودونه لومبی واده سارا نوم او د تره لوی وه او بابل کې بابل بغداد سره داسې یو طرف کې زوړ ښار دی آبادي اوس هم شته نه هلته یې نمرود سره مقابله راغله او بیا یې تللی بیا شام ته لاړ شام او د بغداد منځ کې یو دریاب دی فرات پرته وی نو آخري ښار دی حلب ځان ته تللی حلب کې یو قلعه ده غټه او قلعه کې دننه د کور یو نشانات دي هلته علما وایي دا د ابراهیم علیه السلام کور دا بیبي ورسره بیا راغی دمشق ته دمشق بنیاد ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام زموږ د پیغمبر نه 2.5 زره کاله مخکې تېر شوی او زموږ د پیغمبر 1.5 زره کاله پوره کېدونکي دي نو 4 زره کاله مخکې دمشق بنیاد یې کېدی په اسلامي دنیا کې د ټولو نه زوړ ښار دمشق کابل د اسلام نه مخکې جوړ دی خو کابل د بت نوم دی او دمشق دا د ابراهیم علیه السلام د یو ځای نوم دی پادزي په نوم باندې مشهور شو او نوی ښار اسلام آباد دی په اسلامي دنیا کې نو دمشق نه راغی فلسطین ته فلسطین کې یو کلی دی زه ورغلی د هغې نوم دی الخلیل او یهودیان ورته حبرون وایي هلته اوسېږي
بیا دا بیبي او خاوند د تبلیغ په سلسله کې مصر طرف ته تلل نو نه سویس نور په خوا او واړه کلي بادشاه دا ښځه او خاوند یو کلي باندې ورتلل هغه ظالم دا کلي مشر چې بادشاه هغه څوکیداران مقرر کړي چې چا سره خشته ښځه یې ماله پرې راولی لکه د دیر نواب سرکوزي مردار نوابي خدای کوي نوابان د بلوچستان د دیر دا د جهان مردار قومونو نو چې دوی ولیدل هر پیغمبر ښکلي ګوري او بیبي ښکلي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم اسپیان ورته ودرېږه موږ خپل مشر ته ورسو اوس ابراهیم علیه السلام ته پته نه کېده څه د غیبو نه خبر نو هغه بادشاه ته وایي جوړه راغلې ده شام فلسطین څومره ښایسته جوړه موږ نه ده لیدلې وایي دا تپوس کې چې دا ښځه ده او که لور او خور ده که خوري لوري نو غږ ورته مه کوئ ښځه دې راولې او که خوري نو سړی مړ کړي هلکه ما ته بیا وایه ملا بادره د ډوډۍ تیاره شي ما ته نو دا هغې بادشاه د عقیده وه چې د سړي ښځې خاوند دي نو هغه ښځه کېږي نه نو چې د اسپیان نانه د ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو دا کور ده بیبي ته وایي ګوره که تا نه تپوس کړي ته دا مې ووایه ځکه چې دې وخت کې زه او ته مسلمانان یو مسلمان نور خویندې دي بل د ترونه ماشوم خیر ما خدای ته سوال کوم د خیر او شر مالک خدای دی نو د پخوانه دا طریقه روانه ده چې ادبي مونځ